اسرائیل کې سلور کسان داسې تیر شوي دي چې هغوی اتیا کاله د الله رب العالمین داسې عبادت کړی و چې ذره بره یو ذره چې کوم دی د الله رب العالمین د حکم نافرمانی نه وکړي. اتیا کاله مسلسل د الله رب العالمین عبادت کړی و او د هغې په عوض کې الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه دې امت ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته لیلة القدر شپه چې کوم دی نو الله رب العالمین ورکړه. هغه سلور کسان کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو د سلورو کسانو تذکره وکړه. حضرت ایوب علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت یوشع بن نون علیه السلام. دا سلور کسان داسې وو چې دوی د الله رب العالمین اتیا کاله داسې عبادت کړو چې یو ذره د الله رب العالمین د حکم نافرمانی نه وکړي. صحابه کرامو چې دا واورېدل نو هغوی تعجب وکړو چې دومره ډېر عمرونه هغوی ته الله رب العالمین ورکړي، کاش چې دومره عمرونه موږ ته الله رب العالمین راکړی وی، موږ به هم د الله رب العالمین لوی عبادت کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام فورا راغی او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې الله رب العالمین پتا باندې سورۃ القدر نازل کو او یو شپه درله درکړه چې د دغې شپې باندې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه د دې اجر او ثواب سیوا دی او د زرو میاشتو چې حساب ته ولګې نو د اتیاو کالو نه د هغې حساب چې کوم دی نو هغه اوچتېږي زما عزتمندو. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته په طور د فضیلت او شرافت دا شپه ورکړی شوې ده. بل زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورۃ القدر په باره کې ابن ابي حاتم یو بل روایت را نقل کړی دی چې په بني اسرائیلو کې یو مجاهدو چې زر میاشتې د الله رب العالمین په لار کې داسې جهاد کړی و که نه چې یو وخت کې هم هغه خپل کمان دغه شانتې خپله اسلحه ښودې نه وه. زر میاشتې د الله رب العالمین مسلسل په جهاد کې چې کوم دی نو هغه لګیا و او د هغه چې کوم دی نو هغه یو لحظه چې کوم دی نو هغه خپله هغه اسلحه نه وه ښودلې زما عزتمندو. نو په دې باندې صحابه کرام چې کوم دی نو حیران شول. الله رب العالمین سورۃ القدر نازل کو، نبی علیه الصلاة والسلام ته وښودله چې ستا امت چې کوم دی په دې شپه باندې عبادت وکړي دله به الله رب العالمین د دغې زرو میاشتو د عبادت نه اجر او ثواب سیوا ورکړي او د دغې مجاهد نه به ورته الله رب العالمین اجر او ثواب چې کوم دی نو هغه سیوا ورکړي. دغه شان ابن جریر رحمه الله د لیلة القدر د فضیلت په باره کې او دغه شان د سورۃ القدر په فضیلت په باره کې او د شان نزول په باره کې هغوی لیکلي دي چې په بني اسرائیلو کې یو عابد داسې و چې هغه زر میاشتې د الله رب العالمین داسې عبادت کړی و چې ټوله شپه به د هغه چې کوم دی نو په جهاد کې مشغول او د شپې به ټوله شپه عبادت کوو. زر میاشتې داسې عبادت د الله رب العالمین کړی. نو صحابه کرام حیران شو او تعجب یې وکړو. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته د لیلة القدر شپه ورکړه چې څوک په دې شپه باندې عبادت وکړي نو دته به الله رب العالمین د زرو میاشتو د عبادت نه اجر او ثواب سیوا ورکړي. نو پکار د زما عزتمندو د لیلة القدر شپې تلاش مونږ وکړو. دا به په کومو شپو کې وي نو دا د اخرنۍ عشره کې په تاکنۍ شپو کې به مونږ لټو. 21 23 25 20 یو کم 30 دا 5 شپې دي زما عزتمندو. په دې کې به مونږ تاسو تلاش کوو. د هغې سره سره که مونږ ته دا شپه میلاو شي نو مونږ به څه کوو د دې شپې علامات څه دي مونږ به دا ویډیو کړې ده، دا ویډیو وګورئ. که چېرته چاته دا علامات معلوم شي نو هغه دې په دې خبره باندې پوه شي چې ما د لیلة القدر شپه چې کوم دی نو هغه بیا موندلمه. بل زما عزتمندو که چاته دا لیلة القدر شپه میلاو شي نو هغه له پکې کومه دعا غوښتل غواړي نو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ای الله ته موافق کوونکې خلک خوښې ما ته معافي وکړي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا ښودلې ده. دا دعا پکې هم کولی شو، نور دعاګانې پکې هم کولی شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.